नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नन इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुरुस्तम स्पारे खुलासा इतास हुजूर की शात स्पारा की ये विस्तम स्पारा की ते उम्महातुल मोमिनीन ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बीबियानो ज़िक्र रवानो बतौर ख़ास इगोता अहले बैत वैल शो। दा यو खबره याद وساتئ چې अहले बैत اطلاق په دوی باندې وشو تر ټولو مخته اهل بیت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوروال بیبیانې داخله دي، بیا بچان اولاد او لورانې دغسې زمان داخله دي، ځکه چې د آیات په شروع کې ابتدا کې ذکر هم د بیبیانو وشویه. مخته په دې سپاره کې الله تعالی د بیبیانو په وساطت سره د امهات المؤمنین په وساطت سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې ورته وایه د امت ته د امت ښځو ته چې په کور کې دې اوسي بلا ضرورت دې د بندې نه اوسي، که څوک د بندې وځي ضرورت لري نو ځان دې نه ښایسته کوي. او دا مسله ذکر کړه چې یوه ښځه له غیر محرم پردي سړي سره خبره کی نو اواز د دې کلک غدي لهجه د نرمه نه ږدي چې د هغه زړه نرم کیږي. مخته په دې سپاره کې ښځو او سړو ته الله تعالی وفرمایل هغه ښځې یا سړي سا اطاعت کی، نموز کی، روزه نیسي، د خپلو فرایضو شرمګاو حفاظت کی، ذکر کی، نو الله تعالی به هغو ته اجر ورکوي. مخته په دې سپاره کې د 20 سپارې کې د پردې ذکر راغو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بیبیانو ته د کور والو ته د مؤمنانو ښځو ته د پردې حکم وکړه، نو پردې حکم دلته راغو، لہذا د موږ ښځو ته هم د پردې کولو اهتمام پکار ده. مخته په دې 20 سپاره کې د حضرت زید چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغه ته زوی ویوي چې دا د ما زوی ده، مشهور هم دغه و چې دا زید د محمد د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی ده، خو بیا واده ورته وکړو زینب سره، زید واده وکړو. کله چې د دوی په خپل منځ کې نسوه سره جوړه نو زید را ولاړ شویه، دا زینب ته طلاق ورکویه. طلاق چې ورکویه الله تعالی حکم ورته وکړو چې محبوبه دا خلک دا زین او عقیده لري، دا رسم ده چې دوی چاته په خوله باندې زوی ویایي که حقیقي زوی نه یا لور ورته وایي هغه له هغو سره نکاح نه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی پاک حکم وکړو چې زید ساته ورته یې چې زوی مې ده، حقیقت کې د تا زوی نه ده، د هغه چې ښځې ته طلاق ورکړو له زینب سره ته راولاړ سه نکاح وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې رسم بد ختمولو دپاره نکاح د خپل یغ زوی له ښځې سره وکړه، له نوره سره سیاسي بیا په خوله زوی ورته ویل، په حقیقت کې زوی نه و. اوس دا مسله راووتله چې که چیرې په حقیقت کې زوی نه او سړی زوی ورته یایي را ساتلی یایي کم یې را لوی کړی او هغه ته واده وکړي او هغه مړ سي، نو د هغه له ښځې سره دا سړی نکاح کړای سي، یا دغسې یو چکۍ ته لور یایي کمه را لوی کړي نو هغه نکاح کړای سي په شریعت کې هغه دپاره جایز ده. یاد وساتئ دا د حضرت زید رضی الله تعالی عنه خصوصیت ده چې په پوره قرآن کې د یو صحابي نوم هم نه ده ذکر سوا د حضرت زید رضی الله تعالی عنه. الله تعالی وفرمایل فلما قضا زیدن، نو د زید ذکر د زید نوم یې واخیستو، ذکر یې وشو. حضرت زینب به دا فخر کوي چې د ما نکاح الله تعالی په اسمانو کې وتړله. مخته 20 سپاره کې د ختم نبوت ولکن رسول الله و خاتم النبیین ذکر شویه. یو خبره چې الله تعالی نبی به مني، رسول به مني، دومه خبره اخیری به مني. اوس که یو سړی نبی مني خو اخیری نه مني هغه کافر ده، یو سړی اخیری مني خو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مني هغه کافر ده. رسول به مني، اخیری پیغمبر به مني، بیا به ایمان کامل ای. مخته صورت احزاب د 20 سپارې په اخیر کې الله تعالی اجتماعي آداب دروښول، هغه دا چې د چا کور ته داخلیږي بغیر اجازه ته مه داخلیږه، او دغسې یو چا کره چې دعوت ته ورسي مړی وخوري نو فضول ټیم مه ضایع کوه چې هغه په ناستې باندې تنګیږي نو ته جن راولاړېږه. غیر محرم ښځې چې یو شی راخي یا غیر محرم
سړی چې یو شی راخې د پردې له شا خبره ورسره کړای سي یو شی راخیستی سي دا یې آداب بیان کړو. سورت سبا ذکر مخته شروع شو. سبا ملک ته یایي نو د ملک نوم سبا ده ځکه دې صورت هم صورت سبا یایي. دې صورت کې د قیامت د دلایلو ذکر وشو. الله تعالی ډېر زبردست دلایل په دې کې ذکر کړو. توحید، رسالت، قیامت بار بار الله تعالی په قرآن شریف کې ذکر کړي دي. جای په جای باندې د دغو عقایدو ذکر ده. مخته سورت سبا 22 سپاره کې واقعه د داود علیه السلام د سلیمان علیه السلام د اهل سبا واقعه ذکر کړي. الله تعالی مخته داود علیه السلام د خلافت ذکر کړی ده. څه خلافت یې ورکویه داود علیه السلام ته زبور کتاب ورکویه. نو داسې به کله د زبور د کتابو تلاوت کویه دا غروب هم تلاوت ورسره کوی. الله پاک ده ته دومره ښایسته آواز ورکړی. مرغان به ودرېدلی غوب هم تلاوت ورسره کویه. دومره ښایسته آواز یو. مخته د داود علیه السلام د معجزې ذکر یو بله معجزې ذکر وکویه چې د ده په لاس کې به اوسپنه دومره نرمه سوه چې چې به جن جوړولی بیا سوی چې اوسپنه به یې ورواخیسته په لاس کې بیا اوسپنه نرمه سوه. مخته د سلیمان علیه السلام بادشاهت ذکر وشویه چې دوړ بادشاهت الله تعالی ورکړی چې د دغه بعد یې هېڅ چاته نه ده ورکړی. سلیمان علیه السلام د مګتنو په ژبه باندې هم پوهېدوی، د مرغانو په ژبه باندې هم پوهېدویه، جناتو باندې بیا حکومت کوی تر دې پورې چې د جناتو باندې بیا تعمیراتي کارونه کړو او جناتو باندې بیا ترکاري پخولې، جناتو باندې بیا ډېر ډېر کارونه کړو. دا د ده معجزه وه. مخته د سلیمان علیه السلام د مرګ ذکر ده. سلیمان علیه السلام ولاړ و، جنات یې په کار باندې لګولي وو. یو لاټۍ او راخستې وه، لکړه لګولې وه، په دا لکړه باندې ولاړ. ده باندې د الله تعالی فیصله سوې وه، روح یې پرواز سوې وه، خو دی ولاړ و ړنګ سوی نه و. وینۍ راغویه، وینې دا د ده لاټۍ وخوړله، بیا دی ړنګ شو. فلما قضینا علیه الموت په دې الفاظو سره ذکر ده. نو چې کله دی ړنګ شو نو دا نور مخلوق ماته پې خبر شوی. سلیمان علیه السلام خو مړ و خو موږ نه وو پې خبر. په اخر کې سورت سبا په اخر کې الله تعالی د مشرکینو ذکر وکوی او مشرکینو باندې رد وکویه چې د قیامت په ورځ باندې به د ایمان سوال کې چې موږ ایمان راوړو الله تعالی ته منو. الله به ورته وایي چې ان لهم التناوش چې اوس وخت تیر ده، دا وخت ایمان نه ده، دې وخت کې تاسې ایمان نه قبلیږي. مخته صورت فاطر ذکر شوی. فاطر یایي الحمدلله الذي فاطر السماوات والارض. فاطر یایي جوړه پیدا کولو والته. نو الله تعالی مځکې او اسمانونه پیدا کړي دي، ځکه د دې صورت نوم صورت فاطر ده. الله تعالی دلته توحید د دلایلو ذکر وکړو، شرک باندې رد وکویه. په طور خاص دا خبره الله تعالی ذکر کړه چې دا د الله تعالی یو مهلت ته، یو مهرباني ده په موږ او تاسې باندې چې الله تعالی په یو ګناهګار باندې فوراً مؤاخذه نه کړي، نیول نه کړي. که چیرې دغه وای او فوراً یې نیول کړای نو موږ او تاسې دومره ګناهونه کو چې هر سړی به فوراً الله تعالی نیوی. نو په مځکې په سر باندې په یو قسم نو پاته سوی، ټول به ختم سوي وو. د دنیا کې چې سړی نه وای، مخلوق نه وای، نو بیا د شیانو څه ضرورت و. ځکه چې دا ټول نعمتونه، سترګې، اسمان کې نعمتونه، د مځکې نعمتونه د الله تعالی د انسان لپاره جوړ کړي او انسانان الله تعالی د خپل عبادت لپاره جوړ کړي دي. که انسانان نه وای نو بیا د شیانو ضرورت هتې نه و، د دنیا ماته ضرورت نه و. نو دا د الله تعالی یو مهرباني ده چې الله تعالی موږ ته مهلت راکوي. لہذا له ګناهو سره پام کوئ. په اخر کې سورت یاسین شروع کیږي. سورت یاسین یوه حصه مختلف غوندې حساب ده، 22 سپاره کې ده، زیاته حصه 23 سپاره کې ده. الله پاک دې موږ او تاسو ته د ګناهو بچ کېدلو توفیق را نصیب کړي. آمین.